بسم الله الرحمن الرحيم. باب زکات الزروع والثمار. دا باب دی په بیان د زکات د فصلونو او میوو کې باغونو کې. باب زکات ورته ویلو عام عرف کې اصطلاح کې دي ته عشر ویل کېږي. عشر چې د حقیقت کې زکات نه ځکه زکات ویلو. المراد بالزکات ها هنا العشر وتسميته زكاة خرجت على قولهما لأنهما يشترطان النصاب والبقاء فكان نوع زكاة. امام سے بنظم و زکات د دې په وجه ویل کېږي چې مصرف د دې او د زکات یو دی. برحال تر اوسه پورې د سامانونو سونی چاندی او کم حیوانات دي دغه زکات بیانو اوس د عشر بیان کوي. تعریب عشر خپل لغوي معنی ده لسمه حصہ، نصف عشر نیمه لسمه حصہ. اصطلاح کې دا د فصل او دغه شان د باغونو هغه زکات ته ویل کېږي کوم چې د کوم سبب هغه ارض نامیه ده، د کوم سبب چې ارض نامیه ده. په اصطلاح کې د زمک د فصل او د باغونو زکات ته ویل کېږي. بس نور بس مو ورځي. رکن د دې تملیک د بدایي کې دي فقیر مالک جوړول ای رکن دی. به سبب څه دی؟ الارض الناميه بالخارج حقيقه. سبب اغازمکه د کوم چې نمو کوي او په حقیقت کې یعنی فصل وکي له وشر دی او بل چې د خراج دی ان شاء الله اخر کې راځي. دغه سبب وسبب وجوب الخراج الارض الناميه بالخارج حقيقه او تقديرا. بدای دیم جل 495 کې دا دواړه ذکر شوی دي. البته لک خبر ذهن کې واچوي عشر کې دا کار دی چې باقاعده به فصل کیږي البته عشر وباسو او خراج کې دا ضروری نه ده چې فصل وکي. بهر صورت به بدی کې کم ټیکس یا به ور کوي. البته دومره شرط بکې دی په خراج کې چې د ځمکې کې به فصل صلاحیت وي. نه دا فرق بکې ولې دی؟ نو فقهاوی وجوهات ذکر کړي. یو بکې دا دی چې عشر د فصل لسیمې سي ته ویل کېږي، د فصل حصہ. نو چې فصل ونه شي په حقیقت کې خارج رابار نشي نو شربت څو باسو جز خو تابع د کلی نو شر خو جز د کل فصل لشه فصل نشتر هغه جز عشر به موږ څنګه رو باسو او پاتې شو خراج هغه د فصل جز نه هغه د خپل جبن ور کوي. نور فصل خټول غته پاتې کیږي چا باندې چې خراجي رسې په دې باندې. به وخت وجوب څه دی؟ نو د امام سے بنز باندې خروج الزرع وظهور الثمر عند ابي حنيفه رحمه الله. کله چې فصل وشي را خارج شي میوه وشي او امام ابو يوسف رحمه الله وقت الادراک کله چې پخې شي پورا فصل بوغ شي میوه پخې شي او امام محمد رحمه الله بنز باندې چې کله باقاعده لوشي او درمن تزور کی درمن کی خود الشاله با وجوب راځي غینه مخکې باندې به دې پر لک شرایط دی وګورته کې دي. شرایط د فرضیت د بازو تعلق د اهلیت سره د بازو تعلق د محل سره د محلیت سره. واما شرایط الفرضیه فبعضها شرایط الاهلیه وبعضها شرایط المحلیه. شرایط د اهلیت په عشر کې دوه دي. یو اسلام د عشر په مسلمان باندې او دویم علم بکونه مفروضا په دې معنی به علم وی چې دا یو فرضي حکم دی. دا دوه شرایط چې عشر واجبېږي. به شرایط د محلیت ډېر مختلف انواع دي. فانواع منها ان تكون الارض عشريه. یو شرط د ازمکه به عشري وي. دویم شرط کې د عشري ازمکه بیان کی بقای شرایطو کې
ومنها الارض التي اسلم عليها اهلها طوعا اغزمه کې ته ویل کیږي چې د غزمه کې والا خلکو طوعا اسلام راوړي نو شرک چون کې عبادت معنا ده نو د کوم خلکو چې طوعا اسلام راوړل ته په شرک دي دا ور سره لایق دي ذکر عبادت د مسلمان باندې لازميږي عبادت مسلمان سره مناسب دي ومنها الارض التي فتحت عنوه وقهرا اغزمه عنوه وقهرا چاغه قهرا قبضه شوی او به مسلمانانو په منځ کې تقسیم شي چونکه د غزمه کې د مسلمانانو نو وس په منګه او شرک دو نو شرک عبادت معنا د مسلمانانو سره مناسب ده ومنها دار المسلم اذا اتخذها بستانا لما قلنا نو مسلمان کور د بستان ته جوړ کو دي کې به شری وجه ولمنګ ویلا ابتداء مسلمان منی وظیفه راځي خدیر بار شرط ده دی وهذا اذا كان يسقى بماء العشر چې وشرو بو باندې خړوبيږي وشرو بو بیان رستو کوخه او کچره خراجو بو مانی د کور باغ چاو بکولو خپل باغی جوړ کړي ونه به کې خراج وي هم دغه شان و اما ما احياه المسلم من الارض الميته باذن الامام دبر الرسل راشي ان شاء الله ميته زمکه چا د امام به اجازه باندې ژوندې کړل فصل قابل جوړ کړل مسلمان ښا نو بدی کې ومبه او شروي خراج به کمی کی فمنها الارض التي فتحت عنوه وقهرا فمن الامام عليهم وتركها في يد اربابها ازمک امام قبضه کی او قهرا او به چې د غزمه کې ولکم خلق دي هم غوته او بس ور کې کوي موږ له ټیکس را کوي دغه به خراج وی ښا ومنها الارض الميته دغه شان ملزمه کده قابل کاش نه ده مسلمان قابل کاش جوړ کړل خو خراجو بومانی وخت ویلو کنه دو شو ومنها ارض الموات احياها ذمي ذمي چې ارض مواد قابل کاش جوړ کی باغی کې بم خراج وی هم دغه شان غنیمت زمکه ده ذمینو د مسلمانانو په معیت کې د کافرو خلاف جنگ کې شرکت کړي نو به رس خبرته ویل کیږي امام دیولا څور کولې شي د رس خوي نو رس خکې و تزمکه ور کړل نو ټیک د وس چې کوم وظیفه راځي ډایرکټ په کافر لګي نو وس بم سمي خراج بوي هم دغه شان ذمي چې کله خپل کور نه پټینه بوستان جوړ کی مده کې به خراج وي او شرایط د محلیتونه یو وجود د خارج دی ښا فصل بروزی نو په عشر کې حقیقتا او په خراج کې مونږ ویل تقدیرا هم کافی دی چې قابل کاش زمکه بس خراج به لازم وي او عشر کې قابل کاش نه ده کافی چې باقاعده فصل وشي او ورپسې بل فصل شرط ده ان يكون الخارج من الارض مما يقصد بزراعته چې کوم څه د زمکې نروزي د هغه د زراعت قصب شوی اوس په مسایلو کې راشي کوم څه چې قصد د زراعت نه شوی لکه ابوس موسی هغه کې به وشم نوي مې بس کوم زمکې خراجي دي کوم وشري دي مخکې نه پته تقریبا هم لګیدل زمک دي شرایطونه خطا سوزي ذکرو کوي چې كتاب السير کې به موږ ان شاء الله راشي به البحث العاشر حكم ارض العرب والسواد وحدودهما نو هغه کې دی وارض العرب كلها ارض عشر دا عرب زمکه چې دا ان شاء الله به ولته پورا بیان وکړو دا عشر زمکه ده او به دا د کوم ځای نه د عزيب نواله الى اقصى حجر باليمن او دا غشان بمهرنه الى حد مشارق الشام پورې ده ایوا دویم سواد چې د عراق زمکه ټول بټوله ارض دا ارض خراج د خراجي زمکه ده دا ځان لزان لزکه ذکر کړي ان شاء الله موږ به بیان کو دا د قاعده موافق نه دي خلاف القياس ذکر ځان ذکر کړي او به وی وكل ارض اسلم اهلها د کوم زمکه ولا چې اسلام راوړي وخت موږ ویلو توان او فتحت عنوه وقسمت بين الغانمين دو سورته شو
نو بده وخت ډایرک وظیفه په مسلمان مقرری کې نو فهیو ارض عشر دا به عشر زمکه په بوې شولې وكل ارض فتحت عنوه فاقر اهلها عليها دی وخت بچوي دا به خراج زمکه وي رسې به او کما چې ارض موات فی موات نو پدې کې د امام یوسف رحم الله راي مفتابه د وخت خو موږ مطلقاً خبر وکړه هغه وی ارض الموات کچا قابل کاش جوړ کړله دې ته موږ ور چوبو په کې وشري کې خراجي دي وخت دې سی ویلو د امام رحم الله راي دا چې په خراجي زمکه او خراجي به او بو باندې و خراجي به او که په وشري بو باندې و وشري به خو امام یوسف رحم الله وی دا قابل کاش غیر قابل کاش زمکه چې قابل کاش جوړ کړله د دې ګر چفیره به وګورو که ګر چفیره زمکه او شری ودا به مشری او که خراجي وینو دا هم خراجي او دا مفتابه رائے ده کا بصره چې زمک بنظمانه او شری د اجماع الصحابه دا ان شاء الله راشد هم د قاعده خلاف خبره ده امام محمد رحم الله وختي چې څنګه شرایطو کې ذکر کړه او بوله اعتبار ور کوي کوبو وشري به کوبه خراجي وي ان احيها ببئر حفرها او بعين استخرجها او بماء دجله او الفرات او الانهار العظام التي لا يملكها احد فيشريها امام محمد رحم الله وی ک شری چازمکا قابل کاش جوړ کړل د اوشری وبو باندې نو اوشری به اوشری وبکم دي خپل کو یا وستلو چینه وستلا او غټ نیر دی چې د چا په ملک نه دی سین دی چې په ملک نه دی بس دا اوشری وبدي او کچری د چا مملوکه انهار دي لکه د عاجم وخپل انهار لکه نهر الملک نهر یزدجرد نو دغه وخت کې دا کوم وب چی دي د خراجي وب ویل کیږي دلته بدایي په حواله سره د قسم لیکلي وجمله الكلام فيه ان الارض نوعان وشريه وخراجيه پیږي بکنه اما الوشريه فمنها ارض العرب كلها ومنها الارض التي اسلم عليها اهلها طوعا ورد وصف الترتيب سره تشمالها ومنها الارض التي فتحت عنوة وقهرا وقسمت بين الغانمين المسلمين تلورم ومنها دار المسلم اذا اتخذها بستانا لما قلنا وهذا اذا كان يسقى بماء عشر الامام محمد رحمه الله خبر کوي وان كان يسقى بماء الخراج فهو خراجيه واما ما احياه المسلم من الارض الميتة باذن الامام فقال ابي يوسف رحمه الله ان كان من حيز ارض العشر فهي عشريه وان كان من حيث ارض الخراج فهي خراجيه البدائي 3502 نمبر صفحه ورسېدلې کنه سره سپي عشري زمکو خراج زمکو قسم وکړه لگا مخکې راځي نوعي اوله کې د اراضي او عشري بیان کوي به اخره کې د خراجي بیان اچھا نوع اوله کې دا هغه اراضي بیان کوي چې هغه کې عشر دی به د خیره نوع ثاني کې د نصف عشر ولا بیان وکي ابه به خاتمه د باب کې خراج بیان کوي نو مسله دا د امام صاحب رحمه الله وی تعمیمات کوي فی قلیل ما اخرجته الارض وكثيره ازمکه نه چې کم فصل موشي مقصودا کلګ یو کزیت وی کله باران په وبو مانی وب کیږي او کچریچا جاری وبو مانی نهر چینی وغیرہ مانی وب کولو نو بده کې به وشروي البته لرګي چې دي حطب دغه شان بانس دغه شان غیاګانی چونکه دا مقصودی فصل نه دی موږ شرایطو کې ویلو کنه ومنها ان يكون الخارج من الارض مما يقصد بزراعته نو بدغه کې به وشنوي امام ابو یوسف رحم الله امام محمد رحم الله صاحبین وی عشر د بارم نصاب مقرر دي تعمیم نه دی چلیږي او کډيري عشر به کی وی هغه وی دوه قید دی ورلا یو به داسې فصل وی چې هغه یو کال پورې کم اس کم باقی پاتې کیږي غنم دي جوار دي وربشي دي
اوس د شنی سبزی نه چی دا خو هفته کې خرابېږي دي کو شر نشته یو قید دویم قید کله چې 15 اوسق ته ورسیږي یو وسق چې د شپېته سواعي اته اوس په در یو سوا چې مفتابه راي درنیم سیری په دې اعتبار سره یو وسق 210 سیره جوړ شو نو دای نصاب د 210 سیره فصل کې وشي یو قاعده او داسې فصل وی چې یو کال پورې باقی پاتې کېدی شي خرابېږي نه دوه قاعده الا به وشروي کداغه دواړه قیدونو کې یو قیدم نو یا دواړه نو به وشر نبی فتور امام سے بقول معنی دا تاسو تو ګورئ قال ابو حنیفه رحمه الله في قليل ما اخرجته الارض وكثيره العشر واجب سواء سقي سيحا او سقته السماء الا الحطب والقصب والحشيش خجي حیات ساتي دلته د زمکه نه مراد زمکه یو شری ده هم که دغه ابو مانوي او شری زمکه نه به خو کې خراج لازميږي ور سره دا مسله زده کی ان شاء الله فرقونه ورست بیانم کو زمکه او شری زمکه کې به وشروي مالکی کلیونی او کمالکی ماشوم می بهر صورت نه پکې بلوغ شرط دی ونه پکې عقل شرط دی انو لته نصاب شته امام سے بنزبانی وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله لا يجب العشر الا فيما له ثمره باقيات بر لیکلی چې باقی پاتې کیږي هند او حول من غیر تکلف بغیر څه هیلې نه یو کال پورې باقی پاتې کیږي د سن چې پرچ کې کیږي ایو له کیمیکل ورکې نه خرابېږي غنه امداسي او دویم قید اذا بلغت 5 اوسق والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اصواد نبی علیہ السلام نصف سوا په حکم 2 سیره ده کیلو نه سیره نو بس پورا سوا چې د نیم سیره بشي بدی حساب سره 60 کې ضرب ورکی 210 سے جوړیږي برحال مخکې چې د حطب او د قصب او د حشیش خبره رااله دا غ صورت کې چې بزمکه په اطرافو کې چا کړلی مقصود نوي او که چا باقاعده مقصبه جوړ کړل یعنی بانس بوټی ډیر وکړل پورا باغ جوړ کو مقصود یې جوړ کو دغه شان مشجره و بوټی وکړل نن سبا خلک سپیدار کړي هم دغه شان غايګانی وکړل په دې سوچ خرڅو به لکنن سبا شوتل وغیرہ خلک کړي نو بلغه صورت کې دا مقصود دی اخیری شرط به موجوديږي اي يكون الخارج من الارض مما يقصد بزراعته مذهب کې او شر واجب وي تاسو ورسېدلې د صاحبانو بنسبانه وليس في الخضروات عندهم عشر عشر پکې نشته وجدار خضروات یو کاله پوری باقی نه پاتې کیږي راځي و خبره کو دا لګوري زکات او عشر په منځ کې ډیر فرقونه دي او څه بیانو باقي کې یو دا چې زکات چې د خالص عبادت دی او عشر کې ټیکس معنا د وزمه کېږي دویم دار زکات کې عقل او بلوغت دا شرط دی نابالغ او لیونی باندې زکات نه لازم عبادت دی خالص او عشر کې دانه دی شرط عشر چون کې وظیفه لازم کې نظم کې بهر حال موجود قرار چي زکات کې رضا شرط د چا نه بزور زکات واخیستلو زکات نه ادا کیږي البته که حکومت وقت والی به ادا کیږي خصوصا اموال ظاهری د دې رسو بیان کوه رسې بلی او که حکومت وقت نه او خلکو نه بزور زکات دي او به وي چې زمونږ حکومت د زکه لوتي او دا اموال ظاهره ده نبی ټیک نه کوي ښا دا به غلطه ده حکومت وقت چاته ویل کیږي چې په خلکو باندې ولایت وي خلک داغو بامن کې غته ویل کیږي نو موږ باندې هډه بل حکومتونه نه کیږي چې یو چمر باندې د بل چا بمر باندې دا سر کې تصرف کولی او تصرف علی الرعیه منوط بالمصلحه بهرحال چې یو پیرا په موږ حکومت قائم دی نور څوک راځي بزور را نه اخلي نو دغه به نه ادا کیږي البته دومره خبره ده که په صحیح ځای کې ولګي به ادا کیږي او کدا غربانی باقاعده قابض شو حکومت قائم کو موږ له نور خلکو نه من راکو موږ په دوړو سترګو منو
شری اسلامي حکومت به نه کوي زکات او شرخ نه ټیک دی تاسو په خبره پوه شئ نفس مسله باندې څلورمه مسله قید فرق وما زکات کې چې کله وجوب راشي نفس وجوب خلاصه کې وجوب ادا امر شي حولاني حول تیر شي او به مال هلا به سړی وفات شي زکات ختميږي رسې بده باندې او پات شو زکات مال کی او مال ټول ورثو ته منتقل شو هغه په ملک کې بلا کال نه تیر شوی او شر کې دا شي نشته او شر د ځمکې وظیفه ده نو کده کوم سړی وفات شو وفات دي شي کنه اوس د ورثو شو لنو هغه کې څه کال تیرېدل حضوري نه دي نه رسېږي همدغه شان د اوشر د وجوب د بارا کم سبب د ازمکا ارض نامیه هغه ملک کی ضروری نه ده هدي ملکی او کنه فصل وشو خبره کوي ان شاء الله اوشر به لازم دي په دې مسله پوه شولې ور سره بل مسله دا ده ک چریچا فصل وکړلو او لا زرغون شوم نه دي راخترم نه دي او څوک شروع باسي نه ادا کیږي وجدا د نفسي وجوب سبب لانه دي موجود شوی اما سبب چې قبل السبب واقع شي غیر مقبول وي راسي به دویم صورت فصل کړی دي راختل دي ولا لو کړی نه دي به ووري اول صورت فصل د سره کړل نه دی او شرطي وباسي بالاتفاق او شرط ادا کیږي فصل کو شي دوباره به ادا کوي دویم صورت کړل دی لاره خطل نه دی دا ما اول ویلو ندی کې امام ابو یوسف رحم الله بنز باندې ادا کیږي امام محمد رحم الله بنز باندې نه ادا کیږي او فتوا علمگیری کې امام محمد رحم الله فقه الله خجی دا خود فصل خبره شولا او د باغونو کچري میوه باقاعده را ټوکیدلې وي شوی ګلونو نه وړي وړي دانی شوی وي او به چاو شروع استلو بسدا شو او کمی ویلا را خارج شوی نه او چاو شروع استلو نو ظاهر روایت داري چې نه ادا کیږي دوباره به ادا کوي پوه شولې پی کنه ورسره بل اهم مسله دا ده کچا فصل خرج کو باغ خرج کو شرب به مشتری کې ببایي وي نو که قبل الادراک لا باخش ویني خرج کو په مشتری باندې دي او که بعد الادراک به شرب ببایي باندې دي د چا په ملک کې چې هغه وجوب ادا راغلي په هغه باندې وي بل مسله دا ده چې خلک کله کله د سکه ازمه قبل لور کیتی کرا د دې دوه صورت دي یو زراعت مانی یو اجاره مانی که زراعت باندې نیم فصل ستان نیم فصل زما کې والا زمیدار ته وای په دغه صورت کې بهر چا مانی دغه د سي موافق او شر لازم دي پوه شولې به بس دغه راجح راي ده او کچري اجرت اجاره باندې ورکی دغه زما کړه کرا یو کال لپاره بتا سي مال بدوم غنم راکې مطلب لاس مانه غنم براکې برل دوم روپۍ راکې باقي ته بیت کړیو کني کړی دا خو اجاره د اجرت بهر حال لازميږي دا سیدا خو که فصل وشو او شرط دا لګول چې مال به مثلا لاس مانه فصل راکې اجرت کې ښا کوم فصل چې زمکه کې دای شرط کړي نه دي کدا شرط کې به حفیظ الطعام جوړیږي به ټیک نه ده تاسو راسي بس مطلقاً ویلې دي حفیظ الطعام مو وای دا خبره پکې مکوي کورته وای لازم کړه یو کال پورې تاسو سره په اجاره شول او مال بردین فصل لس من راکین به سینه ده ته کې دې شي لس من ونی شي حادث مطلقاً ویلې شي چې مسله لس من غنم باندې لازم کړه درکړه به کده د فصل نو تور کيم ټیک ده به و شر بچای نو بده کې زمونږ د فقهاو آرام مختلف دي
تطبیق او اخیری رائے دا راجحه من بګورو چې ګټه چاته ډیر کیږي کچره د سی وګټه مالکانو ډیره کېدله او کم زمیداران غریبانان دی هغه بس صرف لږ څه ورته پاتې کېدل په دغه صورت کې وشر په مالکانو باندې دي او کنه مالکانو ته لږ شانسي ورکول ګټه ټول زمیدارانو ته ولکنن سبا چی نبی په زمیدارانو باندې وشر دی نن سبا زمنګ په عرف کې اجرت د زمکه کمی او به چې څو فصل کړي غزيت کوي زمیدار ته زیات پاتې کیږي مستاجر ته په دغه صورت کې به دغه مستاجر باندې وشروي رسې کنه انه ثاني نصف العشر ازمکا اوس کوم ازمکه کې به وشري کوم ازمکه کې به وشر نوي عام طور زمون فقهاو دا چې لیکلي دي چې باراني وبو باندې وبشي نیم کالی یا دا غي نه زیات نو په دغه صورت کې باراني وبو باندې وي یو او یا هغه نهرونو چینو باندې چای کې څه مشقت نه غیر مملوک نهرونو چینی خپل چینی ستري وبو لر روان دي په دغه صورت کې پورا وشر لازميږي او کچري مهنت پکيو لکه دالیه باندې وبکول دالیه مخکې به خلکو راهټ لګولو نو دالیه بغي ته ویل کېدل چې غټه بوکه به غویان به تلیو تاویدل باغې بوکې رښتلې پوره مهنت به پکې یا په ثانیه باندې و عمدغه شان حساب به خو خانو باندې به تاوله نو په دې دوه صورتونو کې به نصف او شروي نچوړې دا دې نچوړ اعتبار اوبوله دې او شر کې او نصف او شر کې نک اوبدا سوي چېغه باندې مهنت نه راتللو او پاغه باندې د پیسو په اعتبار سره مهنت او مشقت نه راتلو پیسې پکې نه لګېدلې او د عمل په اعتبار سره پکې مهنت نو به وشري لکه باران وب عوامي چيني بس خالی پټي تراسه مې غنو خپل وبکی او کچره مهنت پکې لګېدلو هغه دا چې تا ول لاري جوړولې عمومي نهرو خالصتانو او یا د پیسو په اعتبار سره پکې مهنت راتلو ټیویل دی لګاو بیل دی ورکاو حکومت وقت د نیر پیسې خپل ټیکس اخیستلو په دغه صورت کې به نصف او شریکه مخکې راځي وما سقي بغرب بوکا باندې وبکې خلک باندې یو صورت بوکي باندې وبرو باسي او دالیتن تالی خبره می توکل لچی په وای باندې وبرو باسي او ثانيه چې په اسر وباسي او څوت وای اوخ باندې وباسي ففي نصف الشر القولين وقال ابو يوسف تاسو لک برو غوري صاحبانو مسلک چون کې داو چې نصاب مقرر دی 15 وسقه ای ویلو کنه نو وسق خواله کیږي مولوی صاحب کوم شي چې تلل کیږي نو موږ ته پته ولګي دا 210 سیره دی تلل کیږي نو کوم شي دا سی چې هغه تلل کیږي نه اوس باغی سره څه کوم نصاب به څه مقرره نبی بکر امام ابو یوسف رحم الله راي دادا تاسو لږ متوجه شئ کوم شي نه چې وسق کیږي غنم دی جوار دی وربشي دی پدې کې 15 وسقو کې د چا د ټولو نه کم قیمتو یعنی کم چټولو کې ارزانو او وسق کېدلو دا غي چې کم د 15 وسقو قیمت جوړېدلو نو که فصل داسې فصل وشلو چې هغه وسق کېدل نه او د دغه 15 وسقو قیمت ته قیمت ورسېدلو نبی کې وشر لازم وي ما خپل ونه رسېدلې کوم شي چې نو وسق کیږي امام ابو یوسف رحم الله وی د دې باندې حساب داسې مقرره وو کم اشیاء چې وسق کیږي هغه کې د ټولو نه کم قیمت شي چې وسق کیږي کم قیمته ادنا د هغه د 15 وسق څومره قیمت جوړیږي مثلا لزر جوړیږي نو کوم شي چې نو وسق کېدلو د هغه فصل قیمت لزر ته ورسېدلو یا زید شبيبه او شروي کده نه کوم نه با درسه امام محمد رحم الله وینا د سیمانه کوم
کوم شي چې وثق کیږي نه نو د هغه د مقدار معلومول خو به نورې طریقې کنه لکه ځینې شي نه په پندونو باندې ګېډو باندې تسې کني یا د اوخ په بار باندې د اوخ دومره بارونه ولا وکړو د اوخ دومره بارونه په خابه دسیو راسي په نو کوم شي چې وثق کېدل نه موږ به وګورو د دې شي جنس چې ده کنه دا په کومه طریقه سره مقدار معلومیږي ګېډو سره پندونو سره څه سره ده به په کومه طریقه چې دې مقدار معلومېدلو په دغه طریقه چې څومره شینو مقدار معلومیږي چې کوم قیمتي شی دی د غیر 15 پیمانو چې څومره قیمت دی دا کوم چې وثق کېږي نه د دې شی قیمت هغه ته ورسېدل او شبه واجبېږي قسم یو د کړه څنګه مشکل ده نو صحیح تعبیر نه کیږي ورسېدلې به کوم شی چې نه وثق کېږي د دې نصاب بچوي امام محمد رحم الله وي موږ وګورو دا کوم شی چې وثق کېږي نه د دې مقدار په کومو طریقو معلومیږي کوم پیمانو سره نو په کومه پیمانه چې معلومېدو په دغه پیمانه کې چې څومره نور ګڼ شي نه دي پاره کې د ټولو نه اعلی قیمت والا کم شي دي دغه د 15 پیمانو چې کوم قیمت دی دي شي قیمت هغه ته ورسېدل به به شروع ورسېدل وقال ابو يوسف رحمه الله في من لا يوثق كالزعفران والقطن يجب فيها العشر اذا بلغت قيمته قيمه 5 اوسق من ادنى ما يدخل تحت الوسق ده سوا كنا وقال محمد رحمه الله يجب العشر اذا بلغ الخارج 5 امثال ياتكو من اعلى ما يقدر به نوعه اچھا جی ما دې کوم قیمت خبره کړې و دي محمد رحم الله قول کې تاسو برو ګورئ قیمت خبره ټکټ کې امام محمد رحم الله خبره به کو کوم شي چې نو وثق کیږي دا په کوم پیمایش باندې پیمایش کیږي په دغه پیمایش باندې چې د ټولو نه اعلی کوم شي پیمایش کیږي نو دا کوم شي چې وثق کیږي نه 15 مثلو ته دغه اعلی شي 15 مثلو ته ورسېدلو اعلی شي یو مثل 2 3 4 15 ته البا قیمت البا نصاب به زکات به واجبېږي اوس پوه شولې ما به قیمت خبره کړې و قیمت یو باسي کوم شي چې نو وثق کیږي موږ به وګورو د دې نوعینه کم پیمایش کیږي پاره کې رټول نه کم اعلی شي دی د هغه 15 مثل څومره جوړیږي دومره چې دې جوړ شو بس حساب به فاعتبر في القطن 5 احمال دا دغه کې اعلی دی او په الزعفران 5 امنا هرمنچی 26 اوقيه 26 اوقيه مخکې راځي دویمه مسله به د عنوان کې دا چې وای په شاهتو کې با او شروعي کا ځکه شاهت چی کنه دا مچي اصل کې په کم پټي کې شات وی دغه پټي د بوټو نه خوراک کوي او به غینه شات جوړیږي نه دغه پیداوار دی کنه او خلک یې قسم کوي لہذا او شرب به کې واجب وي دغه وجه چې چا بزمکه کې مچي غبین واچي نو فقهي مسله دا سړی به لیکن نو دا احراز د مال مباح راغلی دا دغه مل کم دی پټی کې خپل راغلی بس مل کې دی نو د سیدی لکه بوټي چې چا پټی کې راوخیږي مخکې راځي وفي العسل العشر اذا اخذ من ارض العشر قل او كثر وبه يفتى دا د امام صاحب رحم الله مسلک دی قول راجح کی وې دا مفتى به رائے ده امام یوسف رحم الله قل او كثر خبر نه کوي لا شيء فيه حتى يبلغ 10 اسقاق لس اسقاق ورسیږي نصاب ول بیانې امام محمد رحم الله 5 افراق 15 افراق ورسیږي او یو فرق څومره دی 36 رتلا دا 36 رتل دی رتل عراقي سره رسیبی مخکې راځي خاتمه د باب لا تجتمع فريدتان في شيء واحد مساله دا ده چې خراجزم کې به وشر نوي هغه کې به خراج او شر بنوي ولې قاعده د خراج او شر دواړه نه جمع کیږي
وليس في الخارج من ارض الخراج عشر ورسره دا څو جزئیات ووري وقف زمکه کې کچا پیداوار کول هاي کې به مشر لازم وي زمکه سره تعلق دی کچا کور کې د میوه بوټي کړلی او باغ کې به مشر نه وي ککه مزمکه تجارتی و تجارت د بار شاخص و فصل به کې وکړل به هم کې مشر لازم وي بوسو کې به وشر وی کنه به وی نو بوس چون کې غیر مقصودی دی وشر به پکې نه وی خو کچا فصل وکړلو او دانی د نیولو نه مخکې کټ کاو معلومیږي وسې دانه مقصود نه ده وسې هم دغه بوس مقصود دی نو به دې کې وشر او کدانی نیولو نه پسې کټ کاو به دانه مقصود ده به پکې نه وی په دې غرونو کې چې کوم میوي کیږي څوک یو راوشو کې یو شربای کې نه با نو کدا سي غرو چې نه قومي او نه حکومتي وو چا په ملک نه غیر مملوکو به هم باغی کې وشروي ها ګورګوري مرګوري چا کولې او کنه قومي غرو بوټي به کې د قوم یا د حکومتو به کې وشر نوي کم فصل چې بار کیږي لکه شوتل وغیرہ هغه کې به بار وشروي نو دغه دوه طریقې دي کوم وشرو باسو یا به کې و پکې خاص کوله سمایسا یا نسبه وشروالت بس هغه بار کټ کو دغه صدقه کو او یا هر بیره چې څومره کټ کو لسمې ستې به صدقه کو پېږي بین مخکې راځي باب من يجوز دفع الصدقه الیه ومن لا يجوز باب دی په بیان دا غچا کی چې زکات هغه تور کول سیدی او چاته نه دي مصرف زکات بیانې مصارف زکات هو وهم سبعه اصناف دا ودي قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء صدقات لا فقراء د پاره والمساکین د پاره الایا زمونږ د حنف مسلک دا دي چې قران کې کوم بیان شوی صدقات د فقراء او مساکین د پاره دا بیان جهاد دی نو بده کې چې څوک کمی ولم ورکی ورکول شي او یو لکه به ورکی او کډیرو له ورکی امام شافعی رحم الله وی څومره مصارف د ټولو ته به ورکی او فقراء او مساکین شو کې جمع صغیر اقل افراد درې دي هر سن کې به کم از کم درې کسانو له ورکی موږ ورته وایو والاضافه الى من لا يحصى لا يكون للتمليك یا صدقه له نسبت الى من لا يحصى ته وشي نه به تملیک د بارلام تملیک نه وی بلکې بیان جهاد کې دلته انما الصدقات للفقراء فقراء من لا يحصى دي مساکین من لا يحصى دي او نسبت ته شوی د صدقاتو نو دلته تملیک د بارنه د بیان جهاد دی دا قاعده د ضابطه دراندم ذکر کړي الآیه او الآیه دواړه ویل شي الآیه بتمامها مبتدا بوي او الآیه مفعول به بشي پورا کا آیات فهذه ثمانيه اصناف قران کې اته بیان شوی پدغاتو کې یو تساقل شوی مؤلفه القلوب ورته ویل کېږي مؤلفه القلوب څوک دي نو دا خلکو چې د دریو مقاصدو د بار بدیو ته زکات ورکول کېدلو شروع اسلام کې نبی له سلام په زمانہ کې یو هغه د دې لپاره وو د نبی له صلوات و سلام زکات ورکول چې اسلام راوړي کرام به ورلکو یسلمو ويسلم قومهم باسلامهم ويسلم قومهم باسلامهم به قوم د دې اسلام په اسلام راوړي دویم چې او به اسلام راوړ او خو ضعیفان به په اسلام کې زکات به ردی د بار ورکو چې دیو اسلام کې قوي شي زړې ولګي او دریم چې داغو د شر د دفع لپاره به وته ورکولو لدفع شرهم دانه چې نبی له سلام به دیو د شر نه یریدلو رسې په البد د دیو شر چې ابد دیو د پاره وبالو ومکروا مکرا څنګه لري فكان عاقبه امرهم
عاقبت مکرهم آیات ده کنه الا لا يحل المكر السيء الا باهله. یاد ساته دا حدیث کې دغه مضمون دی چې ته د خپل مسلمان رور په غم باندې خوشحالي مکه او تکلیف باندې الله باغ بری کی تاب کې مبتلا کی دغه مقصد دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې د دنیا او د آخرت په ناکامۍ باندې هغه یریدلو. بیرست کله چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانہ رااله دا به هغه ترال او طلب دی ته کو چې موږ د بار لیکل وکړو چې موږ لا خپل ایسره زکات کې رمیلاو شي. هغه بس لیکل وته وکړو عمر جن هوته ورقه ویوړل چې موږ له ایسره کوي موږ مؤلفه القلوب هغه ولا په مخ کې ورقه وشله ولا اوازي غره په دې طرف هم به ویني نه مدو خبرې دي ها. اسلام الله عزت ورکړي فقط عز الله الاسلام واغنى عنكم پتا سمانی بټخیل نه ورانی کی کتا سو اسلام راوړی او کني راوړی دوه خبرې دي فقط. یو اما اسلمتم نفبها والا فالسيف بيننا وبينكم. صفا خبرې توره خوشته کنه نور قصې باندې ابو بکر جنو ته واپس رال ګیله وروړل جی هغه خود سکار وکړلو او ته یې له سړی توپ کارې کړې دی ویل تخری پای کاغه دی ویل هغه دی ان شاء الله راتلن کې. مرحل و سوال دا دی چې مؤلفه القلوب چې دی کنه دا قران نه ثابتو دی څنګه کټ په خبره پويږي. نو دو وجه بیان شوی. یو وجه دا چې الصحابه د اجماع په وجه باندې دې وی سکټ شولا به باغی اعتراض راځي چې دا خو نسخه دا غوي سکټ کول قران کې ثابت را او اجماع باندې لري کې موږ اصول فقہ کې ویلي دي چې قیاس او اجماع چې دا کتاب الله لپاره ناسخ نه جوړيږي. نو دا کمزوري وجه ده. دې په مقابله کې دا وجه سیده چې انتهاء الحكم بانتهاء العله دا قاعده ده. حکم انتها ترسي کله چې علت انتها ته ورسي. یو سړی خزي ته وي کله کور ته دن نشولي طلاق وي نو به کور ته دن نشي علت د طلاق د طلاق را لې خو انتها ته ورسېدلو دوباره کدن نکیږي به نه طلاقيږي څه ختم شو. تاسو پوهیږئ بدی مخکې راځي. دویم نمبر فقیر دی. هر یو تعریف کوي د دې وواړو اقسامو او په اخر کې تقریبا وطنها و موانع بیانې چې هغه زکات نشور کولای معنی پکې موجود دي. یو فقیر دی. فقیر چاته ویل کېږي من له ادنا شيء هو الذي لا يسأل الناس ولا يطوف على الابواب. دا چاته ویل کېږي خلکو نه سوال نه کوي په دروازو نه ګرځي. دیو نمبر مسکین دی من لا شيء له چې څه مرسل نوي هو الذي يسأل ويطوف على الابواب. اگر کی مسکین ډیر غریب دی فقیر نه فقیر ځکه مقدم کو چې دا سوال نه کوي. او دریم نمبر عامل دی. عامل چاته ویل کېږي هو الساعي الذي نسبه الامام والاخذ الصدقات. چې امام مقرر کړي باخذ الصدقات باندې امام مقرر کړي ښا نو دته زکات نه یې ور کولای کېږي او دا من وجهن اجرت وی د عمل او من وجهن زکات وی. من وجهن اجرت وی کمالدار عامل له غتم ورکې زکات او من وجهن زکات دی هاشمی عامل ته بینه ورکې. تاسو خبره پیږئ. ایو جديده مسله د مدرسو د کم مهتممین دي سفرا د عاملین دي کنه خلک ول زکات ورکې. نو راجح او محتاط را اداره چې د عاملین ندي اگر کدا بل راي مشته وجداد چې دلته دا قید دي هو الساعي الذي نسبه الامام. دا خو امام نه مقرر کړي په خصوص صدقات باندې رسي. نو به دا محتممین د چا وکیلان دي په زکات کې
نو څوک چې زکات ورکوي دا خو بهر حال وکیلان دي او موکل چې کله زکات وکیل د ورکی فقرا او د ورک تاسو ته پته نو قضایي شي زکات نه ادا کیږي په دغه صورت کې چې د محتمیمانو نه مال زکات هلاک شي نو مزکینو زکات نه ادا کیږي خو کچری محتمیم داسي چې الټا صراحتا د طالبان هم وکیل جوړ شوی فارم کې لیکلي اساسو لپاره موږ زکات لو او ورته اجازه ورکي چې موږ د بارته وکیل شي نو په دغه صورت کې د دوړو وکیل شو نو په دې پلاس کې کمال هلاکې دلو نو ګویا چې د فقید د وکیل پلاس کې مال هلاک شون به زکات ادا شوی البته به دې کوم لنجه جوړیږي کچری دا د طالبانو وکیل وی او دا غوړ بار زکات قبضه کوي نو پکار دا چې کوم طالب منس کی زی داغه پیسې غته واپس ورکي سوال د سیوال وکي به فقرا او طالبانو ته ورکي ولینا ویلته او تدام لیکلي چې تاسو د مال به موږ تاسو بار قبضه کوو او تاسو به واپس تاسو به خرچو معنی لګو وای ټیک ده دا غو په فارم کې ولي کې صحیح ده نه به اعتراض جوړیږي چې وای دغه کوم طالب په مخ په مینس کې لاړ شي یا کال پوره شي او د زکات پیسې نه ختمې نو په کاردار چې واپس پدې ویشل شي کم کس چې مخ کې ځغلا خپلې څور کړی چې نه کې نه ولا ورکې پسې کنه دا اعتراض پر راځي او کومه داسې صحیح کو چې یو بیر د دې وکیل قبضه کی او به د دې وکیل فارم کې ولي کې چې تاسو د طرف به منګه واپس مدرسې پند کې وقف کوو به خرچه کوو لکه داسې قیدونه به کې ولګي نه به گنجائش پکې پیدا کیږي خجی نو دیو جن مسائل ذکر کړي عامل مبارک ولو هلك المال في يد العامل وضاع سقط حقه واجزوا عن الزكاه عن المؤدين دیمه مسله دا چې ولا يجوز ان يعطى العامل الهاشمي من الزكاه شيئا ځکه موږ ویلي په دې کې شبهه د زکات مشته دریمه مسله غیر هاشمی کچري غنی وی عامل جوړ شم د ته ورکول شي ځکه اجرت جهاد ته وګورو مخکې راځي څلورم وفي الرقاب رقاب څه معنا یعنی کوم کسان چې د مکاتبو عادسي وای رقاب معنا د مکاتبو د آزادېدو لپاره پیسې ورکول مکاتبینو د مولاګانو ویلي دومره پیسې راکې آزاد وي نغو سره پیسې نه بس د دې په زکات د پیسو نه غول ورکې چې هغه ځان آزاد کړي البته د هاشمي مکاتب دغه د نشي ورکوله ځکه مولا د قوم نه حسابيږي کنه نو هاشمي ته نشي ورکوله دغه مولا مکاتب تم نشي مولا معنا آزاد شده غلام مکاتب آزادیږي البته د غنی مکاتب چې هغه ته ورکول شي ځکه د مکاتب ته ورکول دی حقیقت کې داله چې د غنی مکاتب کبیر وي او که د غنی مکاتب صغیر به د نشه ورکوله که مکاتب ته چا پیسې ورکړلې هغه به عاجز شو او مالک مولای مالدار دی ټول هغه ته پاتې شولې به هم زکات ادا شو او هغه ته جایز د استعمالول شي چاته فقیر ته جا زکات ورکو به رسو مالدار شو زکات پیسې بلاس کی دي خوراک شه دی وسم لا په قبضه کې خړلې شي پیسې استعمالول شي خجي مخکې راځي وفي الرقاب اي ان يعان المكاتبون في فك رقابهم دريم غارم چاته وي من لازمه دین چا مانی قرضون راغلي نغه ته زکات ورکي چې خپل قرضونه به خلاص کی غزم بکې راغلی مالکا تاسو نه چې مال زکات راکې تاسو خپل ځمان زیاتو خور پړقې او څوک کوئی غریب هغه چاته ویل کېږي به خلکو قرضونه وطني ورکي غریب ایران دی وسو کوم فيږي او ورپسې و فی سبیل الله نه څوک مراد دی منقطع الغزات غازیانو نه څوک شاته پاتې شوی ولوري کې چې هغه بس ورسیږي دا د امام صفر رحم الله رایدا امام محمد رحم الله وی حج په قابله کې شاته پاتې شوی به سی ورګ چې به سی ورسیږي خو صاحب د بدایي ډیر مزیدار معنی کړی د منقطع
فی سبیل الله والا فی سبیل الله والا څوک چې د الله د دین د لپاره په صبر کې ټول پکې دي صبر کې کني د الله د دین د لپاره ځان وقف کړي وفسروا في البدائع بجميع القرب وفي سبيل فاضافه المنقذ الى الغزاة للتوزيد لپاره دی یو مثال له دیو جن که څوک مدرسو کې تبلیغ کې ټول پکې را jihad کې وابن السبيل د دینه مسافر مراد دي چې سفر په دوران کې ورسره پیسې نه اگر وطن کې صاحب نصاب وي نو که وطن کې صاحب نصاب دا قیدونه به ورسره لګي ولا یجدو من یدینو څوک نشته چې دین وته ورکی یدینو کدین ولا څوک نه به دیول زکات مور کوي دا هم مالدار دي او دیم دومره به اخلي دومره زکات چې وطن ته به ورسیږي کفایت د پاره وي الضرورت تقدر بقدرها 21 نمبر ماده وکنه درېمه مسله کچري دومره څور سره خپل وطن ته به ورسیږي نه به متنش ور کولې ضرورت نشته ما جاز له عذر بطل بزواله دې سمېلو مخکې راځي پنځمه څومره ومشو کنه وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان آخر لا شيء له فيه فهذه جهات الزكاة مالک د بار جائز د ایت فاعل كل واحد منهم ولو يقتصر على صنف واحد ټول امر کول شي ول امر کول شي دمن من لا تدفع الزكاة اليهم والموانع من دفع اليهم سبعه چاته زکات نشي ورکوله موانع ودي دا مانع والكفر ده ولا يجوز ان يدفع الزكاه الى ذمي ذمي ته زکات نشي ورکوله رسي بدی باندې امام ظفر رحم الله ورکول شي او غیر بار دلیل دا دی لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم او دا وته زکات ورکول دا تبرو ده کنه نیکی ده نیکی هغه سره جایز ده نو تاسو څنګه چې نشي ورکولې وایي چې مونږه حدیث په وجوایو نبی علیہ السلام حضرت معاذ فرمایل خذها من اغنیائهم مسلمانانو مالدارو نه والا او به فقراو دا الى فقرائهم ته ورکړه مسلمانانو فقراو ته دلته اعتراض راځي چې بھئی الته د قران مسله او دلته خبره واحد او خبره واحد دا قید نشي لګولې په نص کتاب الله کې ځکه مطلق مقید کول د نسخي اصول فقهي مسله ده مطلق مقید کول لتی نسخي یا د سی وای عام خاص کول چې دا نسخي رسي بدی باندې ځکه اول عام او قطعي او تبه کې اوس قید ولګي خاص کې دا خو ته زونی جوړه دا خو نسخه شوله او نسخه په خبر واحد باندې کې دا والله نه د سیدات څخه په سوال پوه شولې دغه لپاره مې قاعده لپاره مې مسله دا ټوله قصه وکړه جواب ادا دی لکه قاعده دا لا تجوز زیاده به خبر الواحد جواب دا دی مولوی عام چې دی کنه دا قبل التخصيص قطعي دا مسله ده او خبر واحد ظني او ناسخ او د منسوخ ترمنځ کې مساوات فکر دی وجنه خبر واحد ده عام قطعي ناسخ نشي جوړېدل خو دیمه مسله دا ده چې کله عام کې یو بل تخصیص وشي نه به عام قطعي نه پاتې کیږي راجح رائے دار چې به د عام هم ظني وي خبر واحد هم ظني دي نه ظني د ظني ناسخ جوړېدل شي دلته دغه آیات تخصیص شوی کنه انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين تخصیص په وجه عام نه دی پاتې شوی ظني دي فجاز تخصيصه بخبر الواحد والقياس تاسو رسې بدی ناول دغه مسله وشوره دویمه مسله اچھا دا مسله وای صدقه فطر نذور کفارات دا ورکول شي کنه نصایبین یو تور کول شي شیخ طرفین وای امام یوسف رحم الله اذا متنشي ورکول زکات مانی ور قیاس کړي حربي مستأمن ته زکات او تنشي ورکول صدقات واجبم نشي ورکول به اجماع ده
البته عام صدقه نفلی مستأمن حربي تور کولای شي او حربي چې کوم غیر مستأمن ویغه ته هیڅ هم نشي ور کولای. برحال اول معنی د زکات نه کفر نو یو طرف ته فقیر دی خو بل طرف ته ذمیم دی. امنګ ویلي دی 45 نمبر ماده کې شرع مجله کې 46 اذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع معنی ترجیح ورکوکا او کزین کم بل مادوی 29 وادر المفاسد اولا من جلب المنافع ذمہ دے سو دمو ورکوا فساد لري کوا کور دې کو فساد جوړي مخکې راځي. دویم معنی چې هغه عدم تملیک دی. زکات کې شرط دار څوک به مالک جوړي نو ولا یبنا بها مسجد جمعات په نشو جوړولې تملیک نشته. ولا يكفن بها ميت تکفن نشه ورکولې ځکه هغه د ملک قابل نه دی مالک جوړېدو قابل نه دی تملیک نشه کولای. دغه وجه ده کچا کفن ورکو به سپو تختول سر کفن پاتې شنو کفن با چا چې کفن ورکړي داغه به ورسو بنئ لاندې کوم مثلا مخکبر وکړه لاندې قاعده ذکر کړي اذا خص العام بقطعي جاز تخصيصه بخبر الواحد والقياس. خجي ولا يشترى بها رقبه يوتق ولا بنشخ استل چازادي کی زکه چې رکن فوت شو کنه تملیک نشته نه پوره کی